ښوونځی ستاسې په کور کې. د سپېڅلي او مهربانه رب په نامه السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپړ کې یم. د درس موضوع مو د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط لیمفاټک سیسټم دی. لیمفاټک سیسټم یا لیمفاتیک سیسټم چې کوم دی په دې باندې نن بحث کوو. دا په خپله باندې د همدارنګه د معافیتي سیسټم سره یو ځای چې کوم دی په بدن کې مهم رول لري. په لیمفاټک سیسټم کې کوم شیان شامل دي؟ یو چې کوم دی په دې کې لیمفاوي رګونه دي. همدارنګه لیمفاوي غوټې، ترڅنګ چې کوم دی په دې کې سپلین یا توری او د لیمف مایع ده. دغه ټولو مجموعه چې دا څه جوړوي موږ سره لیمفاټک سیسټم جوړوي. لیمفاټک سیسټم کې یو دوران ترسره کیږي او هغه دوران ته لیمفاټک سرکولیشن ورته ویل کیږي یا لیمف سرکولیشن. د لیمف سرکولیشن یا د لیمف مایع دوران چې کوم دی یا لیمفاټک سیسټم دوران چې کوم دی دا یو خلاص دوران دی. په دې کې څه کیږي؟ په دې کې لیمف مایع چې کوم ده دا د یو بین النسجي مایع ده او د انساجو د منځ څخه راغیستل کیږي او د دغه دوران په واسطه باندې وینې دوران ته انتقالیږي. یعنې که چېرته تاسې وګورئ د بدن حجرات چې کوم دي یو بل سره په دغه ډول باندې نږدې پراته دي او ترمنځ یې چې کوم دی په دغه ساحو کې یو مایع پرته ده. دلته کې یو مایع تولیدیږي او دغه مایع چې کوم ده دې ته لیمف مایع ویل کیږي. چې دغه لیمف مایع چې کوم ده دا بیا د لیمفاوي رګونو په واسطه باندې اخیستل کیږي، لیمفاوي غوټو ته وړل کیږي او د لیمفاوي غوټو څخه بیرته د وینې دوران ته انتقالیږي او بیرته د وینې دوران نه دغه مایع داسې انتقال کیږي. یو خلاص دوران دی ځکه چې خپل مسیر ته څه ورکوي، تغییر ورکوي، خپل ډایرکشن پرېږدي، نو ځکه دا چې دا یو خلاص دوران دی. همدارنګه لیمفاټک سیسټم موږ سره په دوه ډوله وظیفه سرته رسوي. یو دا چې د لیمف مایع د بین النسجي مسافو څخه اخلي د وینې دوران ته وړي او بل په معافیت کې مرسته کوي. په معافیت کې څنګه مرسته کوي؟ موږ وایو چې په دغه لیمف مایع کې یا په د لیمفاټک سیسټم کې چې کوم دی موږ سره دوه ډوله د وینې سپین حجرات چې کوم دي دوران کې یا پکې شامل دي. یو ته ټي سیل ویل کیږي او بل ته بي سیل ویل کیږي. په تیر درس کې مو لوستي وو چې ټي سیل او بي سیل دا دواړه چې دي دا لیمفوسایټ له جملې څخه دي. لیمفوسایټ او لیمفوسایټ چې کوم دي دا د بدن د هډوکو په مغز کې جوړیږي یا په بون میرو کې جوړیږي. هلته کې چې په بون میرو کې کله لیمفوسایټ جوړ شي نو دوو ځایونو ته ځي. یو یې هملته د هډوکو په مغز کې پاتې کیږي او میچوریشن پروسس پې سرته رسیږي یعنې پخیږي چې هغې ته بیا بي سیل ویل کیږي یا بي لیمفوسایټ ورته ویل کیږي. بي لیمفوسایټ دې ته ولې ویل کیږي؟ ځکه چې دا په څه کې پخیږي؟ په بون میرو کې. او دې ته ټي لیمفوسایټ ولې وایي؟ ځینې لیمفوسایټونه چې کوم دي د هډوکو د مغز څخه راوځي د وینې دوران ته ځي او د وینې دوران له لارې د تایمس غدې ته ځي. تایمس غده چې کوم ده په سټرنل ناچ کې داخل طرف ته واقع ده. هلته چې لاړ شي نو هلته کې چې دا میچوریشن وکړي نو دې ته بیا ټي سیل ویل کیږي. تایمس ګلینډ کې څنګه کیږي؟ بلوغ ته رسیږي. تاسې دلته ګورئ د تایمس که چېرته تاسې سپیلنګ وکوئ نو لومړی توری ټي دی نو ځکه دې ته ټي لیمفوسایټ وایي او که بون میرو تاسې سپیلنګ وګورئ په لومړي سر کې د بي توری راځي ځکه دې ته بي لیمفوسایټ وایي. یعنې مطلب دا چې بي لیمفوسایټ په بون میرو کې بلوغ ته رسیږي یا میچور کیږي او ټي لیمفوسایټ په تایمس غده کې څنګه کیږي؟ میچور کیږي. خو اول ځل لپاره دغه بي لیمفوسایټ ته چې دا نوم ورکړل شوی دی په نورو حیواناتو کې هم دا لومړي ځل لپاره په بورسا کې کشف شوی و. بورسا او بورسا چې کوم دی دا په مرغانو کې یو معافیتي سیستم غړی دی. نو په دې کې چې کله کشف شي تاسې دلته ګورئ په بورسا کې هم لومړی توری چې دی بي دی نو دې په خاطر باندې دې ته چې ویل کېږي؟ بي لیمفوسایټ ورته ویل کېږي. چې دغه بي لیمفوسایټ او ټي لیمفوسایټ دواړه بیا د په معافیت کې مرسته کوي. یعنې دغه بي لیمفوسایټ چې کوم دي دا موږ سره بیا په هیومرل امیونټي کې مرسته کوي چې وروسته درس کې راځي. هیومرل امیونټي یا دې ته انټي باډي میډیټډ امیونټي وایي او دا چې کوم دی دا موږ سره بیا په سیل میډیټډ امیونټي کې برخه اخلي. سیل میډیټډ امیونټي
په دغه دواړو کې څه کوي برخه اخلي. یعنې بي سیل چې کوم دي دا څه کوي دا وروسته په دې کې تفریق پذیري رامنځته کیږي، بالاخره په پلازما حجراتو باندې بدلیږي او پلازما حجرات بیا څه جوړي انټي باډي جوړي او هغه انټي باډي چې کوم دی بیا په بدن کې د معافیت کې مرسته کوي. خو ټي سیل چې کوم دی بیا دې کې چې دی یو چې دی ټي کلر سیل دی، بل ټي میموري سیل دی، بل ټي هیلپر سیل دی. دغه حجرات چې کوم دی بیا په مختلفو طریقو سره مختلفې وظیفې سرته رسوي. ځینې چې کوم دی میکروبونه یا انټیجن له منځه وړي، ځینې چې کوم دی غواړي چې دغه ټي سیل او بي سیل اکټیویټ کړي او ځینې چې کوم دی ځان سره یاداشت ساتي که دوباره یو میکروب یو انټیجن بدن ته داخل شي د هغې په مقابل کې په 3 نه 4 ورځو کې هغه انټي باډي څنګه کیږي تولیدیږي. نو په دغه ډول باندې دغه لیمفاټک سیسټم هم په بدن کې د معافیت کې زیات رول لري. لیمفاوي غوټې یا لیمف نوډ چې کوم دي دا د بدن په مختلفو برخو کې پیدا کیږي. مثال په ډول په غاړه کې دلته کې چې ټانسلونه دي دلته کې پیدا کیږي، همدارنګه چې کوم دی په اکزیلا برخه کې یا تخرګ لاندې او همدارنګه چې کوم دی په انګواینل ساحه کې په دغو ځایونو کې لیدل کیږي. کله چې بدن ته یو میکروب داخلیږي نو د دې لیمفاوي غوټو وظیفه چې ده فلټریشن ده، یعنې دغه لیمف مایع فلټر کوي. که چېرته په لیمف مایع کې میکروبونه وغیره تیر روان وي نو دغه لیمفاوي غوټو په واسطه باندې څنګه کېږي فلټر کېږي. په ځینې میکروبي یا انتاني ناروغۍ کې دغه لیمفاوي غوټې څنګه کېږي پړسیږي. او کله چې تاسو یو ډاکټر ته مراجعه کوئ په ناروغۍ باندې اخته یاست نو هغه ډاکټر ستاسې دغه د لیمفاوي غوټې چې دی په دې مشخصو ساحو کې یا ناحیو کې ګوري. مثال په ډول باندې ستاسې په غاړه کې ګوري، اکزیلا برخه کې، په انګواینل ایریا برخه کې، په دغو ساحو کې څنګه کېږي دغه غوټې ګوري. که چېرته انتان مداخله کړې وي او شدید وي په هغه حالت کې دا څنګه کېږي غټېږي. همدارنګه په کینسر واقعاتو کې یا په کینسري آفاتو کې د دې څخه څنګه کېږي زیاته مرسته کېږي. سپلین یا توری چې د لیمفاټک سیسټم یو غړی دی دې ته یو بل نوم هم اخیستل کېږي ګریو یارډ آف آر بي سي. ګریو یارډ آف آر بي سي د آر بي سي هدیره هدیرې ته ګریو یارډ چې دی دا هدیرې ته ویل کېږي. د آر بي سي یا د سرو حجراتو هدیره یا قبرستان ورته هم ویل کېږي. ځکه کله چې په بدن کې آر بي سي خپل نهایي عمر ته ورسیږي چې هغه عمر یې 120 ورځې دی، د هغې نه وروسته چې کله دغه آر بي سي سپلین ته تېرېږي نو په سپلین کې څنګه کېږي تجزیه کېږي، ټوټه کېږي، بالاخره هیموګلوبین ترې ازادېږي، په هم او ګلوبین باندې بدلېږي. ګلوبین چې کوم دی بیا په بیلاورډین او بیلاورډین په بیلروبین بدلېږي او بیلروبین چې کوم دی د ډک او تشې میتیاز له لارې د بدن څخه بیرته څنګه کېږي اطراح کېږي. او هغه هم چې کوم هغه د اوسپنې برخه ده دا پاتې کېږي، دوباره چې دی هډوکو ته ځي او په هډوکو کې بیا د نوي آر بي سي په جوړېدلو کې څه کوي مرسته کوي. یعنې آر بي سي دلته کې په سپلین کې څه کېږي اولډ آر بي سي ډسټرکشن صورت نیسي. دلته زاړه آر بي سي هم له منځه ځي. همدارنګه هغه آر بي سي چې شکل یې تغییر کړی وي هغه هم په دغه ساحه کې له منځه ځي. همدارنګه په دې سپلین کې چې کوم دی دلته کې مایکروفیج ځای په ځای شوي دي او نور مختلف بکټریاوې ویروسونه چې دغه ساحې ته راځي دغه مایکروفیجونو په واسطه باندې څنګه کېږي اخیستل کېږي. ځکه په لیمفاټک سیسټم کې مایکروفیج چې دا د مونوسایټ دی او کله چې انساجو ته لاړ شي هلته کې په مایکروفیج باندې بدلېږي. په لیمفاوي غوټو کې هم ځای پر ځای کېږي، په سپلین کې هم ځای پر ځای کېږي، په پوستکي کې په ټولو برخو کې ځای پر ځای کېږي. او په هغه ځایونو کې چې که چېرته انټیجن هغه ځای ته رسېږي نو په هغه په باندې اټیک کې بالاخره انګلف کوي، تیروي، بله کوي او د بله کېدو څخه وروسته یې له منځه وړي. نو په سپلین کې هم په همدې ډول باندې مایکروفیج شته دی او هغه مایکروفیج چې کوم دی زاړه آر بي سي هم تجزیه کوي. همدارنګه تر څنګ چې کوم دی چېرته دلته کې انټیجن لاړ شي هغه د انټیجن په مقابل کې هم څه کوي دفاع کوي، فیګوسایټوز کوي او له منځه وړي. لیمفوسایتونه او د انټیجنونو پیژندنه، یعنی لیمفوسایت څنګه کولی شي چې یو انټیجن وپېژني. انټیجن چې کوم دی دا یو بهرنۍ ماده ده د بدن لپاره. هر یو شی چې د بهرني محیط څخه بدن ته داخلیږي دا انټیجن دی. او د دې په مقابل کې چې بیا بدن یو عکس العمل ښیي او څه شی جوړي انټي باډي جوړي. انټي باډي دغه انټي باډي چې کوم دی دغه انټیجن څنګه کې له منځه وړي. خو دغه انټي باډي لومړی باید انټیجن وپېژني او دغه انټیجن د هغې څخه وروسته له منځه ویسي. یعنې هره انټي باډي د دې قابلیت نه لري چې په هر یو انټیجن باندې تاثیر وکړي. هغه انټیجن دی نورو معافیتي حجراتو ته وروپېژني او له منځه دی یوسي. نو دې په خاطر باندې د هر انټیجن په مقابل کې مختلفې انټي باډیانې جوړیږي. او د دې لپاره څه شی مشخص دی؟ د بي سیل یا بي لیمفوسایټ مشخص دي. تیر درس کې مې لوستي و چې بي سیل څه دي یا ټي سیل. همدارنګه دواړه
د ډبلیو بي سي یو ډول دی یا د سپینو کرویاتو یو ډول دی چې لیمفوسایټ دی او په لیمفوسایټ کې بیا دا چې دی فرعي ډولونه یو یې بي لیمفوسایټ دی بل یې ټي لیمفوسایټ دی بي لیمفوسایټ چې کوم دی په بون میرو کې میچوریشن سرته رسوي یعنې پخیږي او همدارنګه ټي لیمفوسایټ په تایمس غده کې پخیږي دغه بي لیمفوسایټ وروسته د هیلپر ټي سیل په واسطه باندې تنبیه کیږي هیلپر ټي سیل د ټي سیل یو ډول دی کله چې دې باندې هیلپر ټي سیل عمل وکړي نو په نتیجه کې دغه بي سیل چې ته وړي دا په پلازما حجراتو باندې بدلیږي پلازما سیل کله چې په پلازما حجراتو باندې بدل شي نو دغه پلازما حجرات وروسته بیا یو ډول پولیساکراید یعنې یو ډول ساختمانونه جوړوي چې هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي امینوګلوبولین او دغه امینوګلوبولین په حقیقت کې څه دی انټي باډي ده او دغه انټي باډي مختلف ډولونه لري چې عبارت دي له آی جی جی همدارنګه چې کوم دی آی جی ایم آی جی ای آی جی ډي دغه ټول چې کوم دي دغه انټي باډیانې چې کوم دي او ترڅنګ یو بل ډول هم شته چې هغې ته آی جی ای ویل کېږي دغه انټي باډیانې دا جوړیږي او هر یو مختلفه فیصدي لري او په مختلف شکلونه لري ساختمان له نظره هم فرق کوي دغه انټي باډي راځي او بیا د انټیجن په مقابل کې څه کوي یو عکس العمل ښیي دا اکثره د وای شکل لري که تاسې وګورئ داسې شکل لري او دغه انټي باډي چې کوم دی دغه برخې ته وریبل چین وي یا تغییر خوړونکی شکل دی او د لاندې چې کوم دی دا چې دی کانسټانټ یا ثابت دی نو دغه برخه همیشه څنګه کیږي د انټیجن سره وصل کیږي او کله چې دې ساحې ته انټیجن راشي نو انټیجن سره چې دغه انټي باډي وصل کیږي بالاخره دغه انټیجن مختلفو معافیتي حجراتو ته ورپېژني او معافیتي حجرات هغه له منځه وړي لکه ټي سیل همدارنګه وژونکي ټي سیل مایکروفاج نیوټروفیل وغیره د دې په واسطه باندې څنګه کیږي له منځه وړل کیږي اختصاصي دفاع یا سپیسیفیک کمیونټي مونږه غیر اختصاصي دفاع لوستې وه په هغې کې پوستکی مخاطي غشا او همدارنګه په دویمه کرښه کې نیوټروفیل شامل و که چېرته د غیر اختصاصي دفاع څخه یو میکروب تیر شي دوهمه کرښه هم کراس کړي د هغې نه وروسته د هغې په مقابل کې اختصاصي دفاع شروع کیږي او اختصاصي دفاع چې کوم ده دا بیا په خپله باندې دوه ډولونه لري یو ته هیومرل امیونټي وایي او بل ته چې کوم ده سیل میډیټډ امیونټي وایي هیومرل یا هومورال امیونټي چې کوم ده دغه امیونټي څنګه په دفاع کې مرسته کوي ګورئ په هیومرل امیونټي ته یو بل نوم هم اخیستل کېږي دې ته ویل کېږي د انټي باډي مربوط یا انټي باډي میډیټډ امیونټي انټي باډي میډیټډ امیونټي په دې کې څه کېږي دې کې لکه څنګه چې وخت هم یادونه وکړله بي سیل چې کوم دي بي سیل دا تفریق پذیري کېږي او بالاخره په چی باندې بدلیږي په پلازما حجراتو باندې بدلیږي او پلازما حجرات چې کوم دي چې جوړي انټي باډي جوړي کله چې انټي باډي جوړه کړله همدغه انټي باډي په هغه مشخص میکروب باندې څه کوي تاثیر کوي مثال په ډول باندې د وایرس په مقابل کې انټي باډي د ووپینګ کف یا د تورې ټوخلې په مقابل کې انټي باډي همدارنګه د ټي بي په مقابل کې انټي باډي د کووډ 19 یا د کرونا وایرس په مقابل کې انټي باډي د هر یو په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي دغه د بي سیل په واسطه باندې جوړیږي او کله چې دغه بي سیل پلازما سیل باندې بدل شي بالاخره انټي باډي جوړیږي او د هر یو میکروب لپاره خاص انټي باډي جوړیږي ځکه دا په سپیسیفیک کمیونټي کې راځي نو دې په خاطر باندې چې دغه انټي باډي جوړه شي یوازې په هماغې میکروب باندې تاثیر کوي بل میکروب باندې هیڅ تاثیر نشي کولی مثال په ډول که د ټي بي په مقابل کې انټي باډي جوړه شي دا په کرونا وایرس باندې تاثیر نه کوي که د کرونا وایرس په مقابل کې کوم انټي باډي جوړه شي دا په انفلونزا وایرس باندې هیڅ تاثیر نشي غورځولی نه هغې باندې کوم افیکټ ښکاره کوي نو دې په خاطر باندې دا چې دا یو سپیسیفیک کمیونټي ده او په دغه ډول باندې څه کوي تاثیر کوي سیل میډیټډ امیونټي یا سیل امیونټي چې کوم ده په دې کې په دې کې حجرات برخه اخلي او حجرات چې کوم دی دغه میکروب له منځه وړي چې هغه څه دي په هغې کې سپین حجرات دي په سپینو حجراتو کې موږ دلته کې درې ډولونه یو موږ په تیر درس کې په تفصیل سره لوستي یو چې سپین حجرات څو ډولونه لري خو دلته چې کوم دی یو په کې مایکروفیج دی بل چې کوم دی هغه
سایټوټوکسیک ټي سیل دی یا سی ټي سی سایټوټوکسیک ټي سیل دی. دریم ډول چې کوم دی بی سیل دی او څلورم ډول چې کوم دی هغه ټي هیلپر سیل دی. دغه ټول څنګه کار کوي ګورئ. لومړی دغه ټي هیلپر سیل راپاسیږي د دې په واسطه باندې بیټا حجرات چې دغه بی سیل چې کوم دی دا هم تنبیه کیږي، همدارنګه تر څنګ چې کوم دی سایټوټوکسیک ټي سیل هم تنبیه کیږي. بی سیل چې جوړي انټي باډي جوړي چې انټي باډي جوړه کړله چیرته لاړله هیومرل امیونټي ته خبره لاړله. همدارنګه چې کوم دی سایټوټوکسیک ټي سیل چې کوم دی دا راځي او هغه میکروب مستقیما له منځه وړي. بل طرف نه چې دغه انټي باډي جوړه شوله دا انټي باډي یو میکروب څنګه کوي تشخیص کوي. مثال دا یو میکروب دی د دې پر سطح باندې شی ونښتو دلته کې انټي باډي یې دې سره فکس کیږي او دا پیژني. وروسته همدغه میکروب راځي او د میکروفیج حجراتو په واسطه باندې بلا کیږي. یو میکروفیج تقریبا تر 100 پورې میکروبونه بلا کولی شي. کله چې دا بلا کې بالاخره فاګوسایټوز عملیه په اجرا کوي له منځه وړي تجزیه کوي. نو په دغه ډول باندې دې ته ځکه سیل میډیټ امیونټي وایي چې په دې کې حجرات برخه اخلي. دې ته ځکه انټي باډي میډیټډ امیونټي وایي چې په دې کې انټي باډي برخه اخلي. دلته میکروفیج سایټوټوکسیک ټي سیل همدارنګه چې دی بی سیل او تر څنګ ټي هیلپر سیل دغه ټول په دې کې څنګه کوي برخه اخلي. واکسین دا په خپله باندې د یو ناروغۍ په مقابل کې مخکې له مخکې دفاع ده. یعنې دا یو په پرایمري پریونشن کې راځي، یو ریسک فیکټور موجود دی. د هغه ریسک فیکټور څخه موږ څنګه دفاع کولی شو تر څو انسان په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي. نو دې دپاره چې دی واکسین جوړ شوي دي. دا واکسین چې کوم دی په د مختلفو عالمانو لخوا په تیرو پیړیو کې په دې باندې تجربې کېدلې او بالاخره د پولیو او همدارنګه تر څنګ د انفلونزا د دې واکسین کشف شو. اوس په ټوله نړۍ کې د هرې یوې ناروغۍ لپاره کوشش کیږي چې واکسین جوړ شي. لکه نن سبا چې د کرونا وایرس ناروغي رامنځته شوې د دې لپاره چې د مختلفې ټکنالوژۍ سنټرونه لګیا دي کوشش کوي چې د دې په مقابل کې واکسین پیدا کړي. واکسین څه شی دی؟ واکسین په خپله باندې دا په خپله ډیډ ارګانیزم دی. ډیډ ارګانیزم یا لایف اټینویټډ دی. یو څه اندازه باندې څنګه دی نیمه مړه دی. لایف اټینویټډ نیمه ژوندي دي یا نیمه مړه ارګانیزمونه دي. یا همدارنګه د دوی هغه ساختمان راغلی چې زهرجن نه وي. واکسین څنګه جوړیږي؟ دغه مایکرو ارګانیزم چې کوم زهري خاصیت لري دغه زهري خاصیت یې له منځه وړل کیږي، خو نور ساختمان کې فرق نه راځي. او کله چې دغه واکسین بدن ته داخل شي نو په بدن کې د دې په مقابل کې څه جوړیږي؟ انټي باډي جوړیږي، همدارنګه امیونټي رامنځته کیږي. دا داسې مثال لري. که مثال په ډول باندې تاسې وګورئ یو انسان د خپل فعالیت ته ادامه ورکوي، په روزمره فعالیت ښه په تسلۍ سره سرته رسي، خو کله چې دی مړ شي د مړ کېدو څخه وروسته یوازې د دغه فعالیت سټاپ کیږي، نور د ده په دې ساختمان کې تغییر نه راځي. کله چې په ساختمان کې تغییر نه راځي هر سړی پیژندلی شي چې دا پلانکی دی، خو دغه خپل فعالیت په صحیح ډول نشي اجرا کولی. یعنې مکمل د دې د فعالیت دغه دوره چې کوم د ودرېږي. که همدارنګه په واکسین کې دغه میکروبونه هم همداسې خاصیت لري. دغه د میکروبونو چې کوم زهري خاصیت دی دا له منځه وړل کیږي او دغه میکروبونه چې دي که چېرته وینې ته انتقال شي نو په بدن کې د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. او دغه انټي باډي چې کوم ده بیا تر هغې پورې په بدن کې پاتې کیږي کله چې په حقیقي ډول باندې یو داسې میکروب بدن ته داخل چې هغه دغه زهري خاصیت ولري، دغه انټي باډي مخکې له مخکې نه د هغې په مقابل کې موجوده ده او له منځه وړي او د نه پرېږدي دغه میکروب چې انسان په بدن کې ناروغي رامنځته کړي. نو کله چې مایکرو ارګانیزم یا واکسین بدن ته داخلیږي په مقابل کې امیونټي رامنځته کړي. امیونټي موږ سره په دوه ډوله ده. یو ته ویل کېږي اکټیو امیونټي، اکټیو یا فعال معافیت، او بل چې کوم ده پیسیو امیونټي ده. په اکټیو امیونټي کې صحیح کله چې مایکرو ارګانیزم یا واکسین بدن ته داخل شي او خپله بدن د دې په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي، دې ته اکټیو امیونټي ویل کېږي. مثال په ډول د زکام مختلف وایرسونه دي، راینو وایرس دي، دا ستا بدن ته داخلیږي، د هغې په مقابل کې ستا دفاعي سیستم فعالیږي او د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړوي. یا د یوې ناروغۍ په مقابل کې ته واکسین اخلې، دغه واکسین چې کوم دی دغه معافیتي سیستم فعالوي او بالاخره انټي باډي جوړوي، دې ته اکټیو امیونټي ویل کېږي. پیسیو امیونټي دې ته ویل کېږي چې دغه انټي باډي د یو بل ژوندي موجود په بدن کې جوړیږي بیا انسان ته ورکول کېږي. مثال په ډول باندې که چېرته اس انتخاب کړو، هارس، د اس په بدن کې یو انټي باډي جوړه کړي او بیرته د اس د وینې څخه دغه انټي باډي واخلي او بیا انسان ته تطبیق کړي، دې ته ویل کېږي پیسیو امیونټي. یعنې امیونټي مستقیما د انسان په بدن کې منځته رانغلله بلکې یو بل حیوان کې ترلاسه شوله، هغې نه وروسته چې د انسان ته تطبیق شوله. په زیات عمره یا زړو خلکو کې معافیته عمر چې څومره ډیریږي د ډیرېدو په نتیجه کې چې کوم دی دغه دفاعي سیستم کمزوری کیږي. همدارنګه چې کوم دی آر بي سي، همدارنګه د ډبلیو بي سي، پلاټیلیټ، د نورو
حجراتو تولید چې کوم دی دا هم خرابېږي تر څنګ چې کوم دی دغه معافیتي سیستم چې کله کمزوری شي نو مختلف مایکرو ارګانیزم د انسان بدن ته داخلېدلی شي او په هغه کې څنګه کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي نو په کوچنیانو کې او همدارنګه په زړو خلکو کې معافیتي سیستم کمزوری وي او په دوی کې زیاته ناروغۍ سبب کوي وجه دا ده چې کله عمر تیریږي د عمر په تیرېدو سره هغه معافیتي حجرات چې وظیفه یې دا ده چې دغه یو انټي یو انټیجن له منځه یوسي هغه په صحیح ډول باندې نه تولیدېږي میموري سیل یا میموري ټي سیل یا حافظوي حجرات دا چې دی په خپله د ټي سیل یو ډول دی د دې وظیفه دا ده کله چې زموږ بدن ته په لومړي ځل باندې یو میکروب داخلیږي نو د هغې په مقابل کې چې کله انټي باډي تولیدېږي نو یو څه وخت ته اړتیا لري ځکه چې هغه هلته کې پیژني تشخیص کوي او د تشخیص کېدلو څخه وروسته د هغې په مقابل کې انټي باډي تولیدېږي خو که چېرته د دوهم ځل لپاره دغه وایرس بدن ته داخلیږي د دې یو کاپي یو تصویر چې کوم دی هلته د میموري سیل حجراتو په واسطه باندې اخیستل کېږي نو کله چې بیا دویم ځل دپاره میکروب داخلیږي د 3 نه 4 ورځو په منځ کې د دې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي او زر یې له منځه وړي نو د دې وظیفه دا ده چې دویم ځل لپاره چې داخلیږي نو تیار مخکې له مخکې نه د دې هغه کاپي اخیستې وي هغه سټرکچر ورته معلوم وي او د هغې په مقابل کې انټي باډي په اسانۍ سره جوړوي الرجي موږ څه وایو د الرجن په مقابل کې د بدن د معافیتي سیستم قوي عکس العمل ته الرجي ویل کېږي الرجن څه شی دی بهر نه چې کوم یو شی زموږ بدن ته داخلیږي د هغې په مقابل کې دغه معافیتي سیستم چې عکس العمل ښیي لکه د ګلانو ګرده یا پولن عطر شو همدارنګه خاوره شوله دغه سیزنل یا موسمي الرجیانې شوې دغه ټول شیان د الرجن په نوم باندې یادېږي کوم یو شی چې بدن ته داخلیږي او انسان ورسره حساسیت ښیي دا د الرجي په نوم الرجن ورته ویل کېږي نو کله چې الرجن بدن ته داخل شي په مقابل کې چې کوم دی ماست سیل دا تنبیه کېږي او دا چې کوم دی چې افرازي هسټامین افرازي او دغه هسټامین چې کوم دی دا په هغه ساحه کې پړسوب رامنځته کوي وازوډایلیشن سبب ګرځي او انسان ته سابندي پیدا کوي یا استما پیدا کوي همدارنګه د ټوخي سبب کېږي نو دې په خاطر باندې څوک په د الرجۍ نه څنګه ځان ساتي د کوم یو شي په مقابل کې چې دا الرجي لري او ورسره حساس وي دا هم هغې څخه ځان ساتنه ده یا همدارنګه د دغو الرجنونو په مقابل کې واکسین کول دي چې هغه واکسین په واسطه باندې د دې الرجن په مقابل کې انټي باډي جوړېږي او بیا څنګه کوي له منځه وړي ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې بلې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ د الله په امان